کوم نن د پوسټمارټم یونټ افتتاح دلته کې وکړه چونکې پراپر دلته پوسټمارټم یونټ یا پوسټمارټم دپاره روم نه نو نن الحمدلله هغه لیګلي مطلب دا دلته موږ افتتاح وکړه او تحصیل بریکوټ کې چې څومره کیجوالټي راځي څومره کیسونه راځي د مرډر وغیره نو د هغې چې څومره پوسټمارټم کېږي هغه به دلته په بریکوټ هسپتال کې کېږي چونکې تاسو ته پته ده دا کیټګري ډي هسپتال دی او دا چې کومه فیسیلیټیز ده دا د کیټګري سی سره منسلکي خو چونکې د دې هغه اپګریډیشن چې دی هغه په پروسس کې دی او دې دپاره مونږ 19 کروڑ روپۍ د دې هسپتال د ریکنسټرکشن دپاره منظوري کړي دي نو هغه هم په اخرني مراحل کې دي دوه درې پورې ما مخکې هم ویلي دي خو چونکې هغه پروسس داسې چې په هغې کې لږ هغه ډیلی راځي نو انشاءالله ډېر ژر به انشاءالله د هسپتال ډیمالش کېږي دا به کیټګري سی کېږي خو هغه کم فیسیلیټیز چې د کیټګري سی هسپتال دي تقریبا 90% هغه مونږ دلته کې پرووایډ کړي دي او نن کومه چې کم فیسیلیټیز مونږ ورکړه دا د دې تحصیل د ډېره غټه مسله وه د هغې وجه دا وه چې چېرته داسې حادثه به وشوه پوسټمارټم دپاره به سیدو هسپتال د زموږ د بریکوټ تحصیل عوام چې دی هلته کې به لاړه نو کم از کم 12 غنټې 14 غنټې به د هغو په پوسټمارټم باندې لګېدې اوس الحمدلله دلته کې د مخکې هم پوسټمارټم کړي په دې تیر کال کې تقریبا 37 پوسټمارټم دلته کې شوي دي په دې کې قبر کشایان هم شوي دي 15 نو هغې کې کم از کم دلته کې زموږ خپل د کلي 2-3 پوسټمارټم دلته شوي نو زیات نه زیات 4-5 غنټې چې د هغې خپل هغه پروسس دی نو د هغې نه علاوه دلته کې ټایم نه دی لګېدلی په ټول KPK کې په کیټګري ډي او تحصیل هیډ کوارټر هسپتالونو کې دې ته باقاعده چیف سیکرټري دې ته باقاعده هیلث منسټر هغو اپریسیشن لیټر ورکړی دی او زمونږ هیلث منسټر په تیر ګورنمنټ کې هغه ما ته په خپله باندې ریکویسټ کړی چې یاره دې هسپتال کې کم منیجمنټ دی دلته که پرس کا دوسره زمونږ ټیم کینی او د دونه هم دغه طریقې کار زده کړي چې زه هم غواړم چې زما تحصیل هیډ کوارټر هسپتال دغه شان جوړ شي زمونږ کوشش دا دی چې زمونږ بریکوټ کلي له بریکوټ تحصیل له بیا خاص کر بریکوټ کلي له مونږ ترقي ورکړو په دغه سلسله کې مونږ 100 کروڑ روپۍ په بیوټیفیکیشن کې د بریکوټ تحصیل لپاره موږ بس ما منظوري کړي دي او په هغې کې صرف 6 کروڑ روپۍ چې دي هغه صرف د بریکوټ بازار د بیوټیفیکیشن لپاره دي نو زما کوشش دا دی چې بریکوټ ته په دې کې تاسو ته بریکوټ کې په کروڑو کار شروع دی د کم از کم د 15-16 کروڑ روپو پکې دا بایپاس روان دی چې کم بایپاس سره به مستقبل کې یو به دا یو پکنیک سپاټ هم جوړ شي واکینګ ټریک به هم جوړ شي بل دا چې د بریکوټ بازار باندې کم برډن دی کم روډ جیم کېږي انشاءالله هغه مسلې به هم ختم شي او زما کوشش دا دی چې زه دا بایپاس چې دا مزید ایکسټنډ کم هغې شنګردار طرف ته ستاسو په وساطت باندې د عوامو ته اپیل کوم چې په دې بریکوټ کې الحمدلله د ګایني په لیول باندې ډېر ښه سټاف دی 15 ډاکټرانې دلته ناستې دي ښه پای کې ګایناکالوجسټ هم ناسته ده چونکې په عوام کې اویرنس نشته اخوا دېخوا دلته کې نان کوالیفاید خلکو له هغه ځي باري پیسونه ترې اخلي 7,000 د ډیلیوري 10,000 15,000 روپۍ پیسونه اخلي سیپ هم دونه نه نو که ستاسو په وساطت باندې تاسو دا میسج وچلوئ چې څومره دلته کې زمونږ خلک دي که هغه په دې باندې لږ فوکس کړي او دلته ډیلیوري کیسونه دلته کې راځي نو زه یم انشاءالله د هغو ته به هم ولي چې دلته صرف په 20 روپۍ باندې یو ډیلیوري کیس کېږي مطلب دا دی چې لکه ډېر بالکل نامینل پیسې دي صرف دا چټۍ پیسې دي نو که دا تاسو لږ دا کړئ زما عوام ته دا درخواست دی چې دغه یونټ زموږ لږ نور فنکشنل شي او که په هغې باندې لوډ راشي یعنې هغه ډاکټران نشي کولی نو موږ ته باله موږ به هغې ته مزید نور ډاکټران بیا راولو د هغې نه علاوه ما دوی نن انسټرکشن ورکړه چې په دې هسپتال کې ځای په ځای باندې تاسو بینرز ولګوئ چې په هغې کې تاسو کمپلینټ سیل او د کمپلینټ سیل سره بیا د کمپلینټ کول لپاره موبایل نمبر د دې ځای لینډ لاین نمبر دی چې هغه ورکوئ د MS صاحب د DMS صاحب نمبر که چاته هم شکایت وي نو په هغې باندې ډایرکټ کال کوئ او مطلب دا دی چې هغه ما دا تاسو ولګوئ دلته کې چې کم از کم خلکو ته دا اویرنس وي یا خلکو ته پته وي چې که فرض که د چا سره ګوره دا پوره ما خیال کم از کم 150 سټاف خو به دلته وي په دې هسپتال کې نو کم از کم 100 د پاسه 100 سټاف دی نو په دې کې به ښه خلک وي په دې کې به د مزاج نه تیز خلک هم وي په دې کې به ډېر خلک به خپله ډیوټي خپل دغه پیژني ډېر به داسې وي چې هغه به مطلب دا د زیاتی کوي د عوام سره به کوي یا به د عوام نه دا خو په هغې باندې ټول هسپتال سړی نه شي کاونټ کولی چې یاره ټول هسپتال خراب دی یا دا دي یا هغه دي نو دا زموږ د دې تحصیل هسپتال دی او انشاءالله چې زما نه څونه کېږي ما د دې لپاره کوشش کړی دی د دې چې څونه
فیسیلیټیز هغه ورته د چې کله ماته اولنۍ میټینګ کې 2013 کې ویلو تقریبا 95% هغې ته ما پرووایډ کړي دي او زما کوشش دی چې زموږ حکومت صوبایي حکومت دې ته نور هم فیسیلیټیز ورکړي چې دلته کې د صحت کومه مسله ده چې هغه کم از کم دلته کې خلک فیسیلیټیټ کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ډېره مننه چې زموږ موقف اورېدو لپاره راغلی. اصل کې خبره دا وه چې په 2017 په دې اند کې زموږ سره داسې یو کیس شو میډ نایټ زموږ سره یو ډیډ باډي راله او د هغې پوسټمارټم دپاره زموږ سره هېڅ قسم سهولت نه و او هغه ښځه فیمیل ډیډ باډي وه. نو زموږ ښځه ډاکټر سره لاړ او سیدو هسپتال کې هغه په 3 بجې ګرځېده هېچا ول هم پوسټمارټم نه کړو. وایي چې دا خو د بریکوټ هسپتال جدا خپل هسپتال دی او تحصیل دی او موږ لکه دلته نه شو کولی. بیا موږ لږ لږ خپل ایفرټس ګورنمنټ های اف سره دغه سره چې یاره تاسو باید داسې موږ له یو اتارټي هم راکړئ او فیسیلیټیز هم موږ ته دغه کوي. نو هغه ضرورت چونکې دلته دا بریکوټ تحصیل 2 لاک آبادي ده نو موږ وایو چې یاره دې ځای چې خدای مکړه داسې کله واقعیت راشي او یا مرډر یا ډیډ باډي یا چې په داسې صورت کې هغه کې پولیس کیسي نو په هغه صورت کې بیا موږ دلته د خپل یو سهولت زموږ سره کمی و بیا به هم موږ کول خو لکه داسې سهولت نه و څونه چې اوس زموږ سره فیسیلیټیټډ دی. نو دا خو یو فارنسک ډپارټمنټ دی پوره نو موږ ورته انیشیل دغه کوو او بیا سره زموږ نور بیا ټیکنیکل خلک یا زموږ مشترکه یو داسې ایویډنس واخلو او په هغه سلسله په مت کې چې کوم دی نو بیا موږ د دې د خلکو د غم نه بل چې یو سړي ته غم شوی مرګ شوی او هغه پکې پولیس کیس یې هغه بیا په منګوره کې 10 غنټې او 15 غنټې هغه هلته خوارېږي نو هغه ټایم کې د سړي جذبات او دغه داسې چې هغه نه دغه کېږي. نو مونږ وایو چې یاره مونږ ولې نه مونږ په دې بریکوټ تحصیل کې داسې یو سیسټم جوړ کړو چې یاره د دې خلکو ته دا سهولت په دې ځای کې. ته زموږ چې ډېره زیاته بدقسمتي ده چې یاره زموږ سره دونه سهولتونه شته او بیا هم مونږ داسې پریفریز کې یا اکثر پکې خو کله داسې یو ټیکنیکل سټاپ له مونږ لاړ شو خو له بیا هم خو دا خو ټریډیشنل برت اټینډنس یا دایانو والا سیسټم له اوس هم په بعض ځایونو کې شته. ډېر فخر سره یم چې زموږ سره په بریکوټ هسپتال کې 15 MBBS ډاکټران دي پکې 3 سپیشلیسټ دي یو پکې ګاینیکالوجسټ هم ده او هغه زموږ سره 24 اور سیسټم دی. د دې نه علاوه زموږ سره ډېر ټرینډ سټاف LHVs او نرسنګ سره دایانې زموږ دلته 24 غنټې په لیبر روم کې د الټراساوند سهولت هم شته د ټیسټونو سهولت هم شته او دلته باقاعده سکلډ کسان دغه دي که خدای مکړه داسې یو کیس راشي هم نو هغې زموږ سره که فرض که دلته باقي کمپلیکیشنز وي یا څه مسلې نو باقي زموږ سره امبولانس سروس هم 24 غنټې اویلیبل دی او د دې نه علاوه زموږ سره دلته په ډېر کم لکه 100 روپۍ فیس اخلو مونږ د ډیلیوري او دومره زیات لکه زموږ فوکس دی که نه چې سټرلایزیشن باندې ډېر زیات دغه دی. مین شی چې کوم دی نو زموږ ټول نه زیات دغه چې کوم سیف هینډز او سکلډ هینډز او هغه چې کوم دغه زموږ وشي په حیا او په عزت او په پرده کې او په ډېرو کمو پیسو کې نو دا لکه مونږ ډېر زیات دا سهولت زموږ سره تقریبا د ډېرو مودې نه دی خو زموږ ډېره بدقسمتي ده چې یاره عوامو کې دې آګاهي نشته او لکه زویمه چې یاره زموږ هم څومره خویندې میندې دي ټولو ته زموږ دلته څونه وروڼه دي زموږ په دې ستاسو په وساطت سره ټولو ته دا میسج ورکوم چې یاره دلته په مورنینګ کې زموږ سره ښه ډاکټرانې هم ناست دي بیا په 24 غنټې هم زموږ سره ډاکټرانې چې کوم عام د روټین چې کوم یوه ښځه ناجوړه شي د ماشوم د هغې روټین چې کوم ویزټس دی هغې له دې هم راځي او بیا د ډیلیوري هم زموږ سره ډېر زیات یو معقول انتظام ښه موجود دی امبولانس هم موجود دی زموږ سره لیبارټریانې هم شته ټسټونه هم هر قسم لکه داسې دغه نشته او په ډېرو کمو پیسو کې لکه د ټول نه خبر ده اکنامیکل مسلې زموږ د خلکو ډېرې زیاتې دي نو دا سهولتونه شته خو بس بیا هم لکه خیر زموږ سره په هره میاشت کې 140 150 130 دا ډیلیوریز کېږي خو زویمه چې یاره نه چې دا کم لرې لرې ځي نو هغه خلک دې هم پکار چې یاره دلته چې چا زونه چار نه کېږي نو چې حاجي بریکوټ هسپتال ته راځي.